قتل عام روان دي په ټوله نړۍ کې د دې مثال یو ته یو نشته. عاجزانو دا د هغو خلکو قصور نه دی، وهغو خلکو ته موږ خپلې غاړې لکه پسونه د یوې شګې هره ورځ کسات کې په ګنج کې په ډېر لږ قیمت باندې څه رانیسي راوړي یې حلاله یې ضعیف خوانده بدوي. موږ به سر سره خلاصوو، موږ په دې وطن کې اوسېږو. که دا وطن ونو موږ به یو، که په دې وطن کې ژوند ونو موږ به ژوند پکې کوو. په دې وطن کې چې کوم زموږ د ژوند د حالاتو د څنګهولو پروګرام روان دی، زما دې قسم په خدای ټول وطن به پوهېږي، لیکن ځانونه یې دا اچولي دي لکه دوی چې په هېڅ هم نه پوهېږي. ماښام پر دغه ځای باندې ښکاره خبره ده، یو څو خبرې به د خپل ښار په حواله باندې وکړو. پر دغه ښار کې ورمورد پر دغه ځای باندې ښکاره د بم دماکه وسوله. زه راغلم د ګوتو د مخه پر دغه ځای باندې حاضر شولمه. سکوټران ور اخیستي ولو، دوکانونه ور اخیستي ولو، یو ډاکټر په مابینځ کې روغ رمی ولاړ ولو. زما صاحب فوټوګان راسره دي، د سوشل میډیا باندې هم دا فوټوګان پراته دي، ته یې وګورې. پر یو ډاکټر باندې د بم دماکه کېږي، هغه ډاکټر دا رقم روغ رمی څنګه پاتې کېږي؟ دلته په درزلو سکوټران کوټه کې تاسو خو ما په هغه دورانیه کې چې کوم زخمیان ولو یا کوم شهید باندې مرګ شي ولو، دا مې هسپتال ته منتقله کړه. د هغه بعد د اف سي ګونډاګردان د کرنل په موجودګۍ کې راځي، دلته میډیا نه پرېږدي، دلته قومتیان مددګاران نه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ خو دا واسه د ډاکټر یو دای پوزیشن کاوي، دې ډاکټر ته به یې ساتولان نیول، کلنګان به ورته نیول، اور به یې وراچاوي، چوکۍ هم دا به یې ځایونه کوله چې پر دې ډاکټر دماکه سوې ده. لا اله الا الله محمد رسول الله کا پر دې ډاکټر دماکه سوې ده. عاجزان خلک یو، غریبان خلک یو. دا یوه دي ویو چاته نه ده ورپېښه، د دوی لوی پالیسي دا ده چې موږ یې ټول په قومو کې ځلبۍ شلي یو، شنې شنې ټوټې راته جوړې کړي دي. نن وایي ولې لیوانو کلی لرم، پلانکی دا ډېره کاله کلی لرم، هسته پوله یې ورته جوړه کړې ده. اول خو و دې ته دونه اوبه جمع دي، دا کلي به ورته ژوند د لاسه لړېږي. په لوی تعداد باندې دې واسې شاته دا کلي وګورئ، دې کومې پولې ورته جوړې کړي دي، هغه د ژوند د لاسه نړېدلي دي. وروره دلته د دې وطن د نړېدو یو ډېر لوی پروګرام روان دی. دا اف سي کلي لري، یو مهاجر کریم سامان راوړی دي، ګلیډران یې راوړي دي، په دا کله کې ولاړ دي. خدای یوازې موږ په مابین کې یو نوی حالات جوړوي. که موږ په خپله نس سره وننوي، د ورځ سره نو څو بیا به دی ګلیډران آباد شي، بیا به دی پر وطن باندې